الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو IMS لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹانو مونږه اردو بک کې تقریبا 22 سبق ویلو. نن به راځو سبق نمبر 23 دا به تاسو ته شروع کوو. پیج نمبر 38 او سبق نمبر 23 23 نمبر سبق ته د دې سنوم دی جزم. ٹھیک ده، دا علامت تاسو ته ښکاري دا څه دی؟ دې ته وایي جزم. دې ته مونږه غړوندی هم ویلی شو. ټیک شو. د ده کار څه دی؟ د ده کار دا دی چې دا دوه حروف ملاولو کې مدد ورکوي. دوه حروف ملاوي. صحیح ده؟ لکه یو حروف دی او بل حروف دی، دا یو بل سره ملاوي. بیا به دې کې دوه حروف هم راغلي دي، درې هم راغلي، څلور هم راغلي دي. صحیح ده؟ لکه دا د دوو دی، دوم راتلی شي. دې نه علاوه دا د دریو دی، یو دوه درې. بیا لاندې څلور حروف دي، ګوره یو دوه درې، درې دي که نه؟ یو دوه درې څلور. بیا څلور حروفو کې هم دا استعمال شوی دی. ټیک ده؟ راځو سټارټلو. دې ته جزم وي. نو ګورئ بې زبر ری، بې زبر ری فی برف، برف. ګوره دلته غړوندی دا جزم نشان لګېدلی دی، نو دا ټکي ملاوي. برف، دې ته برف وایي. میم زیر ری چی مرچ، میم زیر ری، میم زیر ری او چی مرچ. نو دلته جزم لګېدلی دی، دا ټکي ملاوي. زی زبر ری دال زرد، دا زرد کلر دی. سین پیش ری او خی سرخ، دې ته څه وایي؟ سرخ. نون زبر ری میم نرم. واو زبر قاف تی وقت. سین زبر ری دال سرد. گاب زبر ری میم گرم. برف مرچ زرد سرخ نرم وقت سرد ګرم. بیا لاندې دې سره ایرو ورکړي. ګوره دا درې ټکي وو، درې حرف دي کې اوس څلور حرفونه راغلي دي. سین پیش ری سر خی چھوٹی ہے خی سر خی. نون زبر ری میم چھوٹی ہے نرمی. واو زبر قاف تی چھوٹی ہے وقتی. سین زبر ری دال چھوٹی ہے سردی. گاف زبر ری میم چھوٹی ہے گرمی. سرخی نرمی وقتی سردی گرمی. لاندې بیا راغلي. ګوره درې حرف کې بیا دغه جزم پکې استعمال شوی دی. سین زبر عین دال صاد، سین زبر عین سا او دال صاد، دا صاد دی. شین زبر کاف لام شکل، شین زبر کاف لام شکل. شین زبر کاف لام. ګوره دا ټول داسې جوړیږي. ها دا مکمل شکل دی. دا بیا کوم چوټي شکلونه دي هغه دا دي. نون زبر ہی ری نهر، نهر. صاد شکل نهر. دال زبر دا، دال زبر دا ری، ری زبر خی تی درخت. دال زبر دا ری زبر خی تی درخت. سین پیش، سین پیش او سین تی سست. سین پیش سین تی سست. گاف الف ری ڈال گاڈ. ګوره د ری سری د بره بیا جزم راغلی دی. میم پیش فی تی مفت، میم پیش فی تی مفت. درخت سست گاڈ مفت. لاندې بیا جملو کې راغلي. ګوره باہر سردی ہے وقت کم ہے مرچ سرخ ہے گرما گرم چائے پی لو. سعد کے ہاتھ نرم ہے یہ سوکھا درخت ہے یہ نہر چھوٹی ہے. ګوره ورته بیا ښه بیا تاسو ته ریډ کومه. باہر سردی ہے وقت
کم ہے، مرچ سرخ ہے، گرما گرم چائے پی لو، ساتھ کے ہاتھ نرم ہے، یہ سوکھا درخت ہے، یہ نہر چوٹی ہے. بیا لاندې ګوره دا حروف راکړي دي. دال زبر ری دال درد، صاد زبر بی ری صبر، جیم زیر سین میم جسم، شین پیش کاف ری شکر، فی زبر ری ضاد فرض، عین زیر لام میم علم، سین زبر ری دال سرد، سین زبر خیتی سخت، قاف زبر ری ضاد قرض، سین زبر بی زی سبز، شین زبر ری میم شرط. بیا ګوره دا شان د چوټي شکل دی. خی بی ری، خی زبر بی ری خبر خبر، درد فرض قرض، صبر علم سبز، جسم سرد شرم، شکر سخت خبر. راځو نیکسٹ پیج ته. پیج نمبر 39 ته. اوس دا تاسو هغه اکټیویټي سرګرمي ده. دا دلته همدا حروف راکړي دي، دا به تاسو لومبه ولیکئ. صحیح ده؟ جزم نشان به پې واچوئ او بیا به تاسو لاندې هم دلته ولیکئ. سرخ وقت سرد ګرم. ټیک شو. دا بیا دلته ولیکئ چې درد نشان به پې اچوئ، نرم، سرخ وقت سرد گرم. ٹھیک شو. لاندې به بیا ولیکئ ګوره باہر سردی ہے، وقت کم ہے، مرچ سرخ ہے. لاندې به ولیکئ بیا باہر سردی ہے، وقت کم ہے، مرچ سرخ ہے. ٹھیک شو. دا ټول به تاسو دغه شان ولیکئ. صحیح ده؟ دا ستاسو اکټیویټي ده. لاندې دویم نمبر بیا راځي. ګوره دا حروف یې راکړي دي میم پیش پی او تی مفت. نو دې نه مفت دا جوړ شوی، دا چوټي شکل دی، دا یې مکمل کمپلیټ شکل دی. بیا به دلته سره بی زبر ری فی برف، دا برف ولیکئ داسې. ٹھیک ده. شین کاف لام شکل. ٹھیک شو. نو شین زبر کاف لام دلته ولیکئ شکل، لکه د دې په منځ کې غلوندې دلته استعمالیږي جزم، دا به هم ورسره لیکئ لکه څنګه چې دلته استعمال شوی. شو. بیا به شین پیش کاف ری شکر، دلته دا به شکر راشي. صحیح شو. دلته به تاسو پیش په واچوئ او دا غلوندې نشان به واچوئ. عین زبر صاد ری اثر. ٹھیک ده. د دې د جزم په وجه دا دوه حروف، درې حروف، څلور حروف دا یو ځای کوي، ملاوي. سین زبر ری خي سرخ، سین پیش ری خي سرخ. ٹھیک ده. په دې ټولو به تاسو پریکټیس وکړئ. امید لرم تاسو به دې ځای پورې پوه شوي وئ. دا زموږ سبق نمبر 23. ان شاء الله بل ویډیو کې به تاسو له سبق نمبر 24 واو الف پیش او دا به تاسو له درکو. ویډیو سره تر رسي موږ لره کې اجازه. الله حافظ.